بسم الله الرحمن الرحیم. نو ګوره اوس د موضوع خبره پاتې ده چې موضوع څه ته ویل کېږي. موضوع د علم منطق څه شی ده. نو دی ګوره وایي چې موضوع د علم منطق المعلوم التصوري والتصديقي، معلوم تصوري او معلوم تصديقي. ګوره معلوم تصوري او معلوم تصديقي مطلقا نه من حيث اللسان الى المجهول التصوري المجهول التصديقي. لکه څه مطلب شو ګوره، لکه چې فکر جاری کې تصوراتو کې او د مجهول شی معلوم کې د معلوم شي ده پېښوي، لکه ترتیب لور کې نو دغه ته ویل کېږي دغه معلومي تصوري شو. لکه مطلب ته تعریف د انسان معلومي، انسان تصور ده تصدیق دی. پکې تصور مفرد دی که تصور دی، خو تا ته انسان معنا نه معلومه، خو ستا د ذهن کې حیوان او ناطق معنا معلومه ده. د حیوان معنا معلومه ده، او خدا ګډوډ پرته ترتیب لور کې د حیوان عام دی هغه مقدم کې او ناطق خاص دی هغه څه کې مؤخر کې. داسې ګورو وي چې حیوان ناطق دقه ګوره ترتیب چې کوم ورکو د حیوانات دا اوس دغه شو، دا معلومي تصوري شو. معلومي نو دې نه اوس هغه د مجهول تصور معلوم شو چې هغه انسان، هغه څه انسانو. او معلومي تصدیقي لکه مثلا ګوره ته العالم حادثون، عالم سره حادث دی، دا العالم حادثون اوس نظری دی مثلا، دې معلومي خو تصدیق نظری دی. نو ته معلومي خو ستا په ذهن کې نور الفاظ شته چې هغه عالم څه ته ویل کېږي، پوه شو عالم متغیر دی که نه دی، متغیر به حادث دی که نه دی. نو ته دا الفاظو ترتیب ورکړو، ته داسې ویل چې العالم متغیر، عالم څه دی متغیر دی، او بیا چې هر متغیر سره حادث دی. نو بیا یو صغرا کا او بل څه کبرا کا، نو چې صغرا مخکې راوړي او کبرا وروسته راوړي دا ترتیب شو که نه شو، نو دا مصیر تصدیقي شو، مصري تصدیقي شو. نو دغه شی من حيث مثال ځکه وایي چې موضوع المنطق على معلوم التصوري والتصديقي، معلوم تصوري معلومي تصديقي من حيث انه دې هڅه سره يوصل رسول کوي الى مطلوب تصوري، مطلوب تصوري تک مطلوب نشي مطلوب تصوري شي فيسمى معربا. انت بس ولا کیږي معربين معرب سره تعریف نه دی، تعریف وضاحت ته ویل کیږي، دا هم د خپل معرب سره ولي وضاحت راولي تعریف راولي. او تصديقي یا او مطلوب تصديقي نه مطلوب تصديقي ته نو فيسمى حجة نه دی حجة ویل کیږي. مثلا پېښ کنه شو قوله وموضوعه. نو شارح شي د موضوع اول ما ته کده یو مطلق موضوع ده بل موضوع د منطق ده، یو مطلق موضوع ده موضوع المنطق ده. نو دا موضوع مطلق موضوع ده مطلق ده يعني عام ده، او موضوع المنطق مقيد ده، هنا موضوع المنطق كان هي مطلق موضوع. نو موضوع او معرفت مقيد موقوف في معرفت ده مطلق باندې. نو شارح ځکه ول د مطلق موضوع څه کوي تعریف کوي فکر دا کنه. نو موضوع دا لفظ موضوعون چې پیدا ګور لفظ موضوعون دا په څه معنا غانو سره ځي ښه، یي معنا لغوي سره ځي ګوره چې موضوعون څه معنا پېښ نهادن څه شي نهاده شده يخدل شوی هنا موضوع وذكر يخدل شوی. او بل معنا د سره ځي ګوره بل راځي لفظ موضوع مقابل د لفظ مهمل لفظ موضوع. اول دا موضوع اصطلاحي ده چې غدره دغه ګورم. نو مطلق موضوع اصطلاحي به دوه قسمه، یو مطلق موضوع ده اول موضوع ده علم ده موضوع موضوع علم، لكن موضوع المنطق موضوع علم نحوي وغيره. ده ګوره ځکه وي چې موضوعه شرح ګوره وي چې موضوع علمي ورنا كتب لي كلام چې انما عرف موضوع العلمي شارح تعريف الموضوع العلم مكو ولي لان معرفه موضوع المنطق هنا ذكر معرفه موضوع المنطق موقوفه سنه موقوف دي عليه بدي معرفه مطلق موضوع بني فانه مقيد ذكر موضوع المنطق مقيد كان معرفه مقيد موقوف سنه معرفه مطلق بني. يقول ده ويا موضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه فيش في موضوع سنه بحث كي بدي كده عوارض ذاتيه والعرض الذاتي للشيء ما يعرض للشيء ما اولا بذات بس لو عوارض ذاتيه سوداء وعوارض غريبه سوداء